د غنمو چې کم دی هغه 130 روپۍ هغه فطرانه مقرر کړی ده. د جوارو چې کم دی هغه 460 روپۍ هغه سړی سر چې کم دی هغه مقرر کړی دی. او د خجورو چې کم دی هغه 1200 روپۍ او د کشمش چې کم دی هغه 2200 روپۍ دای چې کم دی هغه مقرر کړی دی. او د یو روجي فدیه چې کم دی هغه د دې چې څومره فطرانه ده هغه د یو روجي فدیه چې کم دی هغه راځي. بیا چې کله د 30 روجو هغه ریټ هغه پوره ولګي نو د غنمو په حساب سره چې کم دی هغه د 30 روجو هغه فدیه 3900 روپۍ راځي. د 30 روجو فدیه د غنمو په حساب سره هغه چې کم دی 3900 روپۍ راځي. او د جوارو چې کم دی هغه د 30 روجو هغه فدیه چې کم دی 13800 روپۍ راځي. د جوارو په حساب سره د 30 روجو فدیه هغه 13800 روپۍ راځي. د خجورو په حساب سره چې کم دی هغه د یو روجي فدیه هغه 1200 روپۍ راځي او د 30 روجو چې کم دی هغه 36000 روپۍ راځي. دغه شانتي د کشمشو هغه 2200 روپۍ هغه فطرانه راځي. د یو روجي چې کم دی هغه هم 2200 روپۍ راځي. بیا د 30 روجو چې کم دی هغه 66000 روپۍ راځي. دغه شانتي به هر ممالک چې کم دی هغه دا ریټ مقرر کړی دی چې د سعودي عرب او د قطر چې کم دی اوسط مقدار هغه د 15 نواخل تر 25 ریال پورې دا یو سړی سر چې کم دی هغه فطرانه راځي. دغه شانتي بیا 15 نواخل 25 اوسط مقدار چې کم دی د 30 روجو هغه د حساب لګي چې څومره بیا د پوره د 30 روجو راځي. بیا د یو ای ای کې چې کم دی هغه د 20 نواخل تر 30 درهمو پورې چې کم دی هغه د اوسط مقدار دی. د 20 درهمو نواخل تر 30 درهمو پورې د اوسط مقدار دی. دغه شانتي په انګلند کې د 3.5 نواخل تر 5 پاونډ پورې چې کم دی دا اوسط دا سړی سر چې کم دی دا فطرانه ده. د 3.5 نواخل د 3.5 نواخل تر 5 هغه پاوند چې کم دی ادا کول دا فطرانه ده. دغه شانتي په امریکا کې او په کینیډا کې د 7 نواخل تر 10 امریکي ډالر چې کم دی دا فطرانه چې کم دی هغه دا ګرځولې ده. دغه شانتي په عمان کې د 1.5 نواخل د 1.5 نواخل د 2 عمانی ریال چې کم دی هغه مقرر کړی دي. او په بحرین کې او په کویت کې چې کم دی د 1.5 نواخل تر 2 دینار پر چې کم دی هغه دا مقرر کړی